بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاک هم خوشحاله آباد او تر و تازه ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. د چا که دیني یو کار نه کیږي یا د چا دنیاوي یو کار نه کیږي یا د چا په عدالت کې پیښې وي، انشاءالله العزیز د مقدمو لپاره د فیصلو لپاره د هر یو څیز دپاره پاورفل بهترینه وظیفه ده. یو عالمو هغه وایي زما 2 کاله کیس و، 2 کاله ما کیس کې و چې کله به جج زه ولیدمه نو قار به ورله ورغلی او سمې خبرې به راته وکړلې. یو ځل وایي زما عدالت کې دا پیشي وه او ما صورت تغابن دا ماسوتن 41 پیرې ویلې. صورت تغابن دا په 28 سپاره کې 41 پیرې مې ویلې. بیا چې کله زه سهار راپاڅېدم بیا مې 41 پیرې ویلې او بیا مې د سهار جمع کې وړومبي رکعت کې صورت تغابن ویلې او په دویم رکعت کې ما بیا صورت الاعلی ویلې سبح اسم ربک الاعلی. او سهار چې کله زه لاړم عدالت ته او هلته کې چې کله جج ته زما پیشي وه د هغې نه مخکې مې بیا 41 پیرې وي. د صورت تغابن سم باران ما وکړ پر جج باندې. چې کله جج ته ور مخامخ شوم نو جج ما ته چې راځه مولانا صاحب نن فیصله ستا په حق کې ده، نن فیصله دا ستا په حق کې ده. نو ما وی چې الله پاک د په صورت تغابن کې تا څومره برکات هي څومره کمالات هي دي. نو محترم ما د وظیفه تاسو سره شریک کړله. که تاسو ته څه مسله را پیښیږي نو انشاءالله العزیز هره موقع کې 41 پیر صورت تغابن دا وایي، هره مسله به الله پاک ستاسو حل کوي.